حسیب ته چې موبایل لا که حسیب له موبایل ورکو او بس به ورته چیرې تاسو اخو مخ کوي مطلب شا کوي او بس وشانې موږ باندې فایر وکړو. ته په دې کلي کې چا سره ترخه خبره نه کړې چې چا ملاس ته غوایم نه وپاسولي دومره انتهایي شریفه لږ کال ته ورغلم نو ما دا خبر واورېدو چې هغه یې مردخانه ته شفټ کړی دی نو زما په دغه خبره بالکل یقین نه راتلو چې هغه ما بیا هلته وینو کې لږ پته ولیدو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان اور تاسو ګوره کرائم کہانی ګرانو کتونکو دې ټیم زه د شغاله بالا په علاقې کې موجود یم. بیګا دلته یو واقع شوی دا د نمل یونیورسيټي د بی اے سټوډنټو دانش هغه رهزنانو وشته دي او داغه کزن هم وشته دي. دانش کوم دی واقع کې وفات شوی دی او داغه کزن زخمی دی. په دې واقع د نمل یونیورسيټي سټوډنټان چې کوم دی ای روډ تروتی یونیورسيټي روډ بلاک کړي او سخت احتجاج کړي دي او د دې واقع سخت مذمت کړي دي. دې ټیم کې زه د دانش تر سره ولاړ یم د دینه پوښتنه کوم چې دا وقوع څنګه شوی و. جی بس تاسو ډیره مهرباني چې تاسو د زموږ علاقې ته تشریف راوړو. واقعیا داسې و چې د بی اے سټوډنټو دی بالته هاسټل کې و چونکې د دې چټیانې وشولې نو کور ته رالل ورسره دا د ماما زویم رالو دلته ماسخوتن روټۍ وخوړله او بیا مور ته ویل چې راځه ځم لکه مونپلي رالو واپس راځو او دا کوو نو بس بیا زمونږ سره قریب یو سیند دی د هغې په غاړه اکثره هلکان کیني ګیم میمو کې بیا ناستې دیم لاړه دلته کېناستل او دوی ویل چې بس مونږ هلته کېناستو یو شیبه وشوله یو دوه کسان رالل او د حسیب هلک ته د دانش کور جیانه موبایل دلته کور پرېښی او حسیب ته ویل چې موبایل لا که حسیب له موبایل ورکو او بس بیا ورته یې چې یاره تاسو اخوا مخ کوي مطلب شا کوي او بس وشانې مونږ باندې فایر وکړو. د حسیب چې دی بیا ډېر همت کړی دی چې تقریبا کم از کم 5 منټ ډسټنګ واک دی نو هغې باندې دی مطلب سړک ته راووته او دلته بیا خلکو ته چغې سورې ووالې ورونې ووال چې هغې راووتل دی خو یې ګاډي کې واچو بیا ویل چې هلته دانش هم پروت دی او لګېدلی دی. بیا مونږ چې لاړو نو دانش هلته پروت او مونږ راوچت کړو او ګاډي کې مې دغه هسپتال ته مو ورسو چونکې ایمرجنسي ته مونږ ورسېدو خو مطلب هغه ډېر زیات بلیډینګ شوی او ډېر خطرناک ځایونو باندې لګېدلی و نو بس هغه ایکسپایر شو. دې وقوع کې دانش خو وفات شوی دی بل چې دغه کم کسن او زخمی دی هغه څه وایي چې زما د خلکو موبایل وړی دی. جی هغه وایي چې او موبایل رانه واغست او هغې نه پس دی باندې فایر کړی نو موبایل چې مطلب لازم دې نه مخکې د ستاسو د کلي کې داسې د رهزنۍ څه واقع شوی وه څنګه چې دا واقع شوی ده؟ یاره جی د دې نه تقریبا 40-45 منټ مخکې لږ په مین روډ باندې یو هلک را روان و ډیوټۍ نه سیکیورټي جاب یې کو علیم شیر نوم دی هغه مو هاسپټل کې دی هغه باندې فایر کړی دی په سړک باندې هغه مو هاسپټل کې پروت دی او بیا مطلب 40-45-50 منټ پس بیا دلته دی دا دانش څه کول څه سبق یې ویلو چېرته سبق د نمل یونیورسيټي نه بی ایس کو او فاینل سیمسټر میرډ او انمیرډ 21 سال عمر وي. څه کویدن میدان نه نه هیڅ هم داسې داغي والد صاحب څه کوي او دې ټایم چېرته والد صاحب خو دې ټایم چې هغه چله کې تبلیغ کې او نارملی هغه مطلب مونږ ټول رونه خپل بزنس کوو که نه مونږ کاسمیټکس یې باندې ډسټریبیوشنز دي مونږ خپل کاروبار کوو. تاسو د ګورنمنټ نه څه مطالبه ده د دې کیس حوالې سره؟ نو بس زموږ د ګورنمنټ نه دا مطالبه ده چې لکه یو د سړي دښمني یا څه داسې مسله مسایل نو دانش خو یو داسې هلک و چې هغه لکه خبرې هم نه ورتلې پلار به ورته خبرې وکړي یو خبره به یې نه کوله. اوس لکه دا وشو بیا دا وشو نو موږ دا وایو د حکومت نه زموږ دا مطالبه ده چې دا کسان دې ونیولی شي زر تر زره ځکه چې ګورنمنټ کوي نو دا کیدی شي ټریس کیږي موبایل هم ورسره دی هر قسمه دې سره نن سبا فیسلټیز شته دي چې دا کسان ونیولی شي او دې له داسې سزا ورکړي شي دا عبرت وګڼلی شي چې مطلب آینده دې بل څوک داسې دغه اوچت نه کړي. د نورو کلونو په شانتې په 2023 کې د اندروني شهر نه د سټریټ کرایم شروع شو دا رهزنیانې شو کې د اندروني شهر نه شروع شوې او د پېښور دومره لرې نواحي علاقو ته راورسېدې چې دا د پېښور نه تقریبا د ګنټې ډېر سفر دی د دې ځای پورې او هلته دا شو کې کېدې رو دې ځای ته دې کې دومره زیاته اضافه وشوه چې دې ځای ته راورسېدو. دې ټایم کې زه بیګا چې کوم د رهزنانو په فایرنګ کې وژلی شوی دی دانش د هغه یو بل دوست سره د بچپن دوست سره موجود یم د دین اورو چې د دې هغې سره وخت څنګه تېر شوی او هغه څنګه هلک و. جی السلام علیکم. مونږ تقریبا 7 کلاس ته مونږ یو کلاس کې وو او مونږ سره ډېر ښه تعلق تېر شوی دی. زمونږ نور ډېر ملګري هم دغه رنګې ټول ته خوشحاله دي الحمدلله. سکول کې چې کوم ټیچرز هغوی هم ته خوشحاله دي یونیورسټي چې کوم ټیچرز هغوی هم ته خوشحاله دي
مونږ بیګا چې ما دا خبر واورېده زما یقین نه راتلو چې داسې زموږ یو ملګری لګېدلی دی. بیا ما ډېر معلومات وکړو، زه هسپتال ته ورغلم. چې هسپتال ته ورغلم نو ما دا خبر واورېده چې هغه یې مردخانه ته شفټ کړی دی. نو زما په دغه خبره بالکل یقین نه راتلو چې هغه ما بیا هلته وینو کې لږ پتو لیدو. نو دغه خفګان ما نه کله هم نه شي څه فیلینګ دی؟ بس زه خو هغه ټایم کې په ځان نه وم پوه شوی. زما سره بل یو روممیټ و، زه هغه د لاسه ونیولم. زه هلته پیلر ته ناست وم، ډډه مې وهلې وه او سترګو نه مې اوښکې روانې وې. نور بس فیلینګ همدغه فیلینګ و. د ورځ په ورځ چې د شوکو کې د اضافه کېږي، رسنیانو کې اضافه کېږي، د دې حوالې سره څه ویل غواړئ؟ لکه دا ستاسو دا کلی چې کوم دی دا خو د پېښور نه چې راځئ نو په ګاډي کې به هم ستړی شئ. دا خو دې علاقو کې مخکې چېرته دا شی شوی و که دا اوس شروع شوی دی؟ نه، دا اوس شروع شوی دی او خاص کر دلته چې کوم دا علاقې دي دا خو ډېرې سیف وې. او اوس دې ځای ته اکثر د مخلوقان نه ځي. دغه رنګې نور د آیس چې کوم نشه ده دغه عام شوې ده. نو دغې له وجې د کرایم زیات شوي دي. دوی سره خپلې پیسې نه وي نو دوی اکثر شوکې کوي که نه، چې بیا څوک فون وغیره نه ورکوي نو هغوی بیا شوټې کوي او فاتې کوي. دانش چې کوم دی دا د پلار مشر زوی او دا انتهایی انټیلیجنټ هلک دا په ټول علاقه کې چې کوم دی داسې پاتې شوی چې د چا سره بالکل زموږ د کلي وطن دی خامخا جګړه مګړه راځي. د په دې کلي کې چا سره ترخه خبره نه راکړې، د چا هم لاس ته غوایم نه وپاسولي. دومره انتهایی شریف هلک او ده چې کوم دی که نه د خواهش دا و چې زه بي ایس انګلیش وکړم او مخکې لاړ شم. نو ډېره زیات خواري یې کوله، محنت یې کوو. او د سره ما تقریبا یو هفته مخکې ملاقات شو. ما یې تپوس وکړو ملکه څنګه چلې څنګه، ما ته ویل چې بس لږ وخت راته پاتې دی او انشاءالله فارغېږم به. او بي ایس انګلیش چې کوم دی دا ډېر سخت سبجیکټ دی او دوی غټه توجه ورکوله. دا د پلار چې کوم دی ډېر غټه سرمایه وه. پلار به ډېر غټ فخر کوو، پلار به ډېر غټ تاوانونه، پلار چې کوم دی غریبو زمیندار و، زمینداري به یې کوله او ده باندې چې کوم دی په انسټا کې سبق ویلي. دا ډېر غټه خبره وه. خو بس چونکې دا چې کوم دی دا بیګا چې کوم دی زموږ کلي علاقه کې چې کوم دی دا ډېر زموږ ډېره پسمانده او ډېر ښه علاقه ده. خو چونکې دا داسې کیس راغی دا بالکل ناممکنه کیس راغی. دې نه ټول خلک بې انتهایي خفه دي چې ګوره دانش پرنګي هغه سره کوم دی بل ملګری و او دغسې هغې نه علاوه چې کوم دی بل یو هلک هم په دغه ټایم باندې ولګېدو. علاقه خو ډېره نواحي علاقه ده، سړک نه ډېره لرې ده. دلته د پولیس گشت وي، پولیس چېرته ګرځي راګرځي؟ تاسو چېرته پولیس لیدلي دي دلته؟ بالکل پولیس دلته چوکۍ هم شته. انچارج و خان محمد خان ډېر تکړه هلک و. خو چونکې هغه پرون بدلي شوي 11 بجې هغه سره موږ رابطه وکړه. هغه وایي چې زما په ټرانسفر شوی زه تلم چمکنو ته. ګینې هغه ډېر قابل سړی و. دی به انشاءالله هغه خامخا شواهد به هغه دغه کول. خو چونکې چې کوم دی دې علاوه زموږ علاقه ډېره لرې ده د تاڼې نه، نو موږ ته جوخته چوکۍ شته او پولیس انشاءالله ګشمش کوي. خو دا ډېره زیات لکه عجیبه واقعه وشوه چې په دې باندې ټول عوام بالکل پریشان دي. داسې علاقه داسې واقعه زموږ په علاقه باندې نه وه شوې. زما نوم عمر فاروق دی. دانش ریاض کوم چې اوس شهید شو زما فرینډ و. فرست سمسټر نه ما سره و. موږ اوس هم روان یو 5th سمسټر پورې موږ سره ملګری و. 5th سمسټر په ختمېدو باندې و. بس هلک خو ماشاءالله ښه هلک و. لکه اوسه پورې څه داسې د هغې موږ سره ډېره ښه ملګرتیا تېره شوې وه. لاست ټایم یې ما سره ملاقات داسې شوی په یونیورسټۍ کې لاست ډے باندې زموږ پرزنټیشنز و. هغه یې موږ سره هلته مطلب کینټین خوا سره ولاړو، خبرې اترې مې یو بل سره وکړې. بس دا لاست دغه و. خو دا دی چې هغه به اوسېدو هلته زما په خیال چې صدر کې د تره کور او هغې سره به پاتې کېدو. د هغې خواهشات څه مخکې د هغې څه خواهش و؟ تاسو ورسره 5م سمسټر ته رارسېدی که نه؟ څه ګپ شپ به یې لګو؟ مستقبل کې د هغه څه خیال و؟ مستقبل کې خو دا و چې مطلب سبق والا کس و، خپل سبق سټډیز باندې به توجه ورکوله او مخکې هم خامخا مخکې څه کول پکار و، څه غوښتل غواړل چې مطلب ښه کار وکړم سوسایټي دپاره. السلام علیکم، زما نوم شاهجهان دی. د دانش زموږ ډېر کلوز ملګری او بي ایس انګلیش په هغه کولو. هغه چې کوم دی نو اکثر ویکینډ دا ځای لرې دی نو ویکینډ به اکثر موږ سره تېرولو کور کې هلته. لاست ټایم ورسره ستا څه ګپ شپ لګېدلی؟ کلي ته راتلو دې حوالې سره ستا سره څه ډسکشن شوی و؟ نه کلي ته نه راتلو، تل موږ سره څه درته اکثر ګرځي که نه لکه د مرور سره ګرځېدو نو هغې سر شپې لیټ ټایم شو بس راغو کور ته موږ سره شپې هلته وه. ډېر کرایم نو دا خو حکومت ته پکار دی چې دې کنټرول وکړي. دا خو لکه دا خو هغې که نه مطلب روکتام پکار دی دی. ګرانو کتونکو تاسو پېښور کې ګورئ چې هره ورځ یا په دویمه ورځ باندې د شوکو واقعات کیږي. خو دا دومره زیات شدید شو په پېښور کې د شوکو واقعات چې د دې نه یو میاشت یوه نیمه پهله رهزنانو د پېښور په حساس علاقې کې د ایډورډز کالج یو سټوډنټ حسان قتل کو او د هغه نه موبایل واغشتو. د هغې یو میاشت وشوه چې هغه ځای کې بله ورځ بیا یو ماشوم رهزنانو ویشتی دی او د هغه د ډرایور نه موبایل اخیستی دی. بیګا چې کومه واقعه په داودزو په علاقې کې شوې ده، نن زه د دانش په فیملی سره موجود یم. د دې وینا دا ده چې بیګا په دې نواحي علاقې کې رهزنانو د دانش د کزن موبایل واغشتو او فایر یې وکړو. په هغې کې دانش وفات شوی دی او د هغه کزن چې دی زخمی دی. آی روز په پولیس مقابلې هم کېږي. په تېرو 2 میاشتو کې د پولیس وینا دا ده چې د 50 نه زیات پولیس مقابلې شوي دي، 4 رهزنان پکې مړه شوي دي او 50 نه زیات
رهزنان چې کوم دي په دې کې زخمی شوي دي. خو د دې نه باوجود په دې کیسونو کې کمې نه راځي بلکې د پیل نه پکې زیات شدت راځي. اول به داسې و چې رهزنانو به د خلکو نه پیسې او موبایل یا ګاډۍ واغشتو، خو اوس پته نه لګي چې څه وجه ده چې دومره زیات شدت د دې کې واقعاتو کې راغلی دی چې هغې په هر دویمه درېیمه واقعه کې په خلکو باندې ډز کوي، په څه کې خلک مړه کېږي او په څه کې زخمیان کېږي. ګورو چې دې کیس نه پس پولیس څه کوي او د پیښور او د سټریټ کرایم کمې نتیجې ته رسي. ډېره مهرباني.